السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. په ثوابه کې دوه ورونه چا ظالمانو ډیر بې دردۍ سره قتل کړي دي. مور او پلار یې په سرو سترګو جاړي چې دا ولې او چا قتل کړي دي. زما بچو هیڅ چا سره ناجایز تعلق نه و. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شئ. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مدار سره سبسکرایب کړئ. خو کې وسه ټلې نشان وي چې رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دي. د مخنیوي هیڅوک نشته دي. په ثوابه کې ډېر زیات ظلم شوی دی. د جمشید کاکا دو زامن علمیر او شیرمیر چې دواړه کور ته د شپې روانو په موټر سایکل باندې یو څو ظالمان قاتلان را روانو چې څنګه یې دا دوه رونه سیکړل سم دس یې تمانچې راویستلې او په دواړو رونه فایرینګ وکړو او هم دواړه رونه په هغه ځای باندې د پانی دنیا نه رخصت شول. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. قاتلان په تښتېدو کې بریا شوي دي. پولیس والا راغلی دی، تفتیش یې شروع کړی دی، خو تر اوسه پورې قاتلان ظالمان لا گرفتار کړی شوي نه دي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتلان ظالمان دي زر تر زره گرفتار کړی شي او قانوني کاروایی دي ورسره وکړی شي، ځکه چې دا یوه واقعه نشوه. روزانه داسې رانما کیږي او د تپوس هیڅوک نشته دی. عزتمندو موږ ته پکار دی چې دې قاتلانو ظالمانو روچت شو او د دوی خلاف आवाज اوچت کړو چې زموږ د معاشرې نه دا بد امني ورکه شي چې ټول مسلمانان پرسکون او امن سره زندگی تیره کړي. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ د چینل مدار سره سبسکرایب کړئ. خو کې وسه دا ټلې نشان وي چې تاسو ته بیا هر یو معلوماتي ویډیو په اسانه سره ملاويږي. والسلام.